السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو دلوي اختر په مناسبت سره نسخه درته شیر کوم استعمال کوي جوړ کوي ډیره فایده به درته ملاويږي. د کې اول نمبر د چا چې د غوښې غټه غوښه خوري یا نری غوښه خوري څوک یا د ګډ غوښه خوري د ځینې خلکو بلډ پریشر فشار اوچتېږي. د دې لپاره بهترینه نسخه درته ښیمه. کاږه سونف چې ورته وایي یو چمچ، سپینه زیره یو چمچ او شنه لاچي دا د دریو نه تر پنځو پورې دا درې واړه شیزونه به په کم از کم په 2 ګیلاسو اوبو کې خړ کوئ، قهوه ترې جوړه کړئ او دا اوبه دې کې څه استعماله نور پکې څه مه اچوئ، چیني ګوړه یا شات ماته، دا صرف ګرمې کړئ دا شیزونه اوبو کې وخړ کوئ، کم از کم چې 1 ګیلاس اوبه پاتې شي او دا اوبه بیا تاسو وڅښئ، بلډ پریشر به مو سره مکمل نارمل شي انشاءالله، چې بلډ پریشر به مو سره نه اوچتېږي د الله په فضل باندې. بله خبره چې غوښه څوک خوري اکثر یې ګیس جوړ شي په خېټه کې، یا مطلب دا چې قبض یې جوړ شي، خېټه یې بیخي کار نه کوي، ازمه کار نه کوي، د هغې دپاره بهترین شیزونه دي. سپیرکی پېژنئ تاسو، سپیرکی شوې. السلام علیکم. د بدهضمۍ لپاره خېټه کې چې یا ګیس جمع کېږي یا بدهضمي وي یا روټۍ بالکل رته نه کېږي، د هغې دپاره بهترین شیزونه دي. سپیرکی تاسو پېژنئ، ځواني ورته وایي، سپیرکی شوې د چمچ نیمه حصه لکه نیمه چمچ سپیرکی شوې، د پودینې تازه پاڼې شوې 15 ټیک شوه، او تیز پات ورته وایي. تیز پات په دې وریجو میجو کې خلک اچوي چې کله چاولې پخېږي. دا درې شیزونه دي. دا درې شیزونه کم از کم په 2 ګیلاسو شیزونو اوبو کې دا وخړ کوئ، چې کله 1 ګیلاس پاتې شي بیا راکوز کړئ او دا وڅښئ، بدهضمي به مو سره انشاءالله چې ټیک کېږي د الله په فضل باندې. بل چې اختر شي غوښې خلک زیاتې خوري، په دا وجه باندې خېټه خرابه شي، لوز موشن ورته ویلی شي، باتروم ته تشناب ته خلک منډې وهي، خېټه بیخي نرمه شي، د هغې دپاره بهترینه فارموله ده 1 ګیلاس سره به ټیک کېږي انشاءالله. 3 لونګ او وړوکې شانتې د دارچیني د ګرمه مساله چې ورته وایي د هغې ټوکړه ټیک شوه. دا شیزونه دواړه وخړ کوئ 1 ګیلاس اوبو کې او راکوز یې کوئ او یو نیمبو پکې کټ کړئ، نیمبو کټ کړئ او پکې نچوڼي کوئ ټیک شوه، او چې یخې شي استعمال یې کوئ، لوز موشن به مو سره انشاءالله چې ټیک ټاک شي د الله په فضل باندې. یو بله فارموله درته ښیمه. اکثر غټه غوښه یا نری غوښه چې خلک خوري نو غاښونه یې خوږېږي، غاښونه یې دړ کوي، غوښې نه شي خوړی. د دې دپاره بهترین یو شی دی مالګه شوه او دا خشک ادرک شو چې ورته سونډ وایي، دا دواړه شیزونه به کم از کم یو 4 چمچې د شړشمو تیلو کې دا دواړه شیزونه واچوئ، لږ یې وخړ کوئ، صحیح ده، په اور باندې او ګوتې سره اوچتوئ او داسې یا مالوچو سره اوچتوئ، په غاښونو باندې مه کوئ، دړ مړ په هغه ټایم باندې ختمي انشاءالله چې ډېره فایده به ورته ملاویږي. زما دا ویډیو د انسانیت د فلاح لپاره نور خلکو سره لازمي شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.